دارالعلوم حقانیه دا مدرسه چې جوړېدله طالبانو بار کټ اچولی دی او زما محترمو چانده غونډۍ ولې مدرسه جوړېږي د هغه علاقې یو خان نواب راځي دې خلکو کې لږه اکړخاني وي د مال عز الدنیا بالمال وعز الآخرة بالصالح الأعمال زما محترم یو خان رالو چې ویې کتل چونې مړي طالبان دا غریبانان دې سره صحیح سپلۍ وایستله د تکبر د لاسې په هغه کټ کې سپلۍ ور وایستله دومره تکبرانه انداز متکبرانه انداز اختیار کړلو هغه طالب عبدالحق رحمه الله لراځي ورته وایي دی پلانکي خان خو داسې وکړو الشیخ مولانا عبدالحق رحمه الله هغه طالبانو ته فرمایي وی ښه ډېر خفه شولو بیا ورته وی بچیه داسې کار وکړه دا سپلۍ واخله موچي له یوسه موچي ته ووایه پټي جدا کا تلې جدا کا سرمن جدا کا او د دې حساب ولګوه چې 100 روپۍ جوړېږي اتې راواخله یو ګیلاس پې واخله هغه کټ سره خوا کې کولر پروت دی هغه ګیلاس هغه کولر سره کېږده چې اجر او ثواب یې الله هغه خان له ورکړي اخلاق مو کتل علماو مینه مو کتله د قیامت په ورځ به دا عالمان د دې نیتونه به تاسو وګورئ